مولایان صاحبان علماء دادی امناء امت معتمدین امت دا امت مشران رؤساء امت دا حقیقت اللہ تعالیٰ بھی تو ہکڑے دے رؤساء امت حکام امت دی امراء امت دی دا مسلمانان پر مختلف پارٹوں کی منتشر ہوئی پیپل پارٹی کی جیسو نیشنل پارٹی کی جیسو پی ٹی آئی کی جیسو بل پارٹی کی جیسو گندہ پارٹوں کی منتشر دی اولی دا ټول د مولیانو فرق دی دوی خپل ځان سوچ وکړي او څه کمی پوره کړي بیا بلې پارټۍ ته یو قسم نه معمولی اختلافات د وجې نه ورخې وي یو بل سره حسد کوي یو بل سره دښمني کوي یو بل نه اعراض کوي مخړي محبت مودت اتفاق جوړ ده نشته څومره حد کې چې پکار هم د هغې د وجې نه فساد وشي پوره امت منتشر شي ملا صاحب دا د امت د اتحاد وحدت نشان دی قطب دی ملا قطب دی د اتحاد سره ټول د خپله منتشر نو که دوی دغسې د وحدت مظاهره وکړی څنګه چې پکار وي نو دا به په بلې پارټۍ کې یو کس هم دی نو دا به صدر بھی ہو وزیر اعظم بھی ہو ہر سب خدا ولایت اللہ تعالیٰ کی طور کری صلی اللہ علیہ فرق دے نقصان شیء تدہ بریق ہو صلی اللہ علیہ دنیوی اغراض شاته غورځول پکار ولای پیسه والی بس هغه غلطې پارټۍ ملګرې شي ډېر نقصان شي پیسه به څه کوي پیسه څه پیدا پیسه له ډېر لپاره خلک ګټي چې خپل عزت پې جوړوي سهولت په دې په دغه پیسه هېڅ سهولت نه حاصلېږي او په دغه پیسه هېڅ عزت نه حاصلېږي عزتي والا پیسہ نو کدوی د وحدت او د اتفاق مودت او د امت سیموارۍ ادا کولو احساس وکړي نو بیا څوک چې ځان ته مسلمان وایي که نه صرف دا د مسلمان وي فاسق فاجر وي او بل طرف ته نه ځي په مولا اعتماد دی بس بالکل صلی اللہ علیہ وسلم مولا د جماعت مشر دی د جنازې مشر دی د غم مشر دی د نکاح مشر دی نکاح بغیر مولا نه تړلی کېږي هر څه مشر دی نور پکې څه پاتې ټول نقصان تفرق ته بولیان خجی ګورم ذمہ داري احساس نشته چې الله تعالی ماته څه ذمہواري راکړې چې هغه زه پوره کړم څومره حده پورې مې پوره کړه سوچ نشته صلی اللہ علیہ وسلم یو مولای سیاسی عالم دی سیاست کی کار کوي هم ضرورت دی بل دغه کار نه کوي چې دا وخت وي څوک په کومه شعبه کې کار کوي دا حمایت پکار کومه شعبه کې کار دا حمایت اوس هم کوم مولایان صاحبان احساس کیو
وحدت مظاہروں کی حالات بالکل بدل شي، بہتر شي.